حضرت عمر نے عرفہ اور جمعہ کو عید کہا، ماں اس کے کہ دونوں عید نہیں بلے عید دے کر عید ستا ہوا ہے خوشحالی ہے. مطلب مسلمان اصل خوشحالی ادھر جو نہیں مددگار کرے جب تمہارا مصطلح عید دے دلیل مطلب دلی کہ دا دو دیو نور ندی دلیل مطلب دلی کہ دا دو دی او نور ندی یو دا مقبل عید ام دے ہم دا خوشحالی دے یو دا فکر میں قصد روجی دیونے ولی ابتداغی نمو خوشحالی کے اندر اور یو دا دے جیسا دے خرچی رضمان دے فکم از قربانے کے نو خوشحالی دھار کے شکر دے خدا کے گر روان دے لازم دے دا بچی رضا محنا سلاسی اور یو دے قربانی ہوں لیکن وہ حسن نہیں دے کہ دا دو دیو نور ندی هذا هو مجيء الإسلام. هذا سيدي أغلب خوشالين المتعارف خوشالين درجة مسلمان فكان في بدي عرفي فرد برد أو دجومي فرد خوشالين خارجي ودجومي فرد كلام كل جامع ما جوا أو الدنيا كارم كوا أو الله المتوجيش وده عرفي بدل لا جل كوا لكن تطور الإسلام بل وही عمر ने ये सोची कि दिन को ईद कहा क्योंकि दिन कामिल हुई है. इस दिन में देखो पहले जवाब के एतबार से तो अलैहिस्सलाम की पैदाइश के दिन भी खुशी के दिन है. तो ईद मुस्तफा को सच में बड़ा खुशहाल है. जब पैगंबर का वफात रोज़ का कुर्बान था खुशहाल है. लेकिन अफका अब तो खुशहाल है मैं सब बोल दिया ये सब ये लगा जब पैदाइश वक्त खुशहाल है ना पैदाइश जब कुर्बान भी बोले تقول فرض بالكل خوشحال كل نبي لا فوقا مقبل تقول فرض بالكل رسول الله وارد خوشحال والله هر كل جواز هذا النبي الاول كل ندي اغلب خود پیدا ہے ہر كل رسول الله وارد خوشحال بھیو کا اللہ خوشحال کرو جو نہیں سکا رسول الله کو پورا حال خوشحال کو جو اللہ کو لینا یا تو ساتھ بولے مولانا سے عجیبا ہوتا تھا وہ خبر میں کوئی کرنے آیا اگر خوشحالی کا کہ پیغمبر اس پر ٹوٹ اختر کے پیغمبر جدا خوشحالی مقتب ہو رہے بلوے اختر کے مقتب پیغمبر مبارک جدا خوشحالی ہو رہے اور عمر دا قول نمالومہ چی جمعہ دان دا خوشحالی بنتا اگر صدا مصبح کے ہوگا کہ اللہ خوشحالی عرفیر بندان دا خوشحالی بنتا روجہ بکی انیسا جمعہ پر دا روجہ انیسا دا خوشحالی مقتدین ہو دے اور پیغمبر مبارک نے پیدائش دروازے خوشحالی متصل ہو لے رہا پیغمبر مبارک فرمائی ہو جا بکی سے دکل پر روجہ ہونے سے دا خوشحالی دا اور ربیع الاول دکل پر ہم روجہ ہونے سا لیکن تدعید دا مانا کہ جشن کے اور دعید دا مانا کہ باغی کے قمیر کے اور چراغان کے دا نہیں ثابت دا پیغمبر دا نہیں ثابت چراغان کول او باغی جشنون کول او داروز صرف عبادت تا مقدس کول او پدور رو دوی چوٹی صرف دا غیورت و خیراتون کو پنور کی چوٹی دا بیدا شریعت دا اما عید تا خوشحال ہے تو جمعے خود عید ہوئے نا خوشحال ہے جمعہ خود جمعے پر خدا حضر محضر جمعے مانزر دا تلی نبار نو دے تو جمعے پر خدا قربانی نکے تو جمعے پر خدا مخیو پر طرف مبارک بات دا نمار دے
جمعې پر ورځ موږ نوې جامې نه اچوي، د هغې جدا اختر دی چې خوشحاله شه په دې ورځ کې د عبادت ورځ دی. د عربي پر ورځ خوشحاله شه، یعنې هغه خوشحالي وکړه چې کومه خوشحالي د صحابو او د رسول الله مبارکه ثابته ده. لکل فرد بالکل نه خوشحالي وکړه، هر ګل کوه څه خوشحالي یې ده په زړه کې د سرور اظهار وکړه چې الحمدلله دا د رسول الله مبارکه پیدایش ده او د روژه به دغه رنګې ربیع الاول کې چې کوم راځي د ګل بدن پیدا د پیغمبر مبارک د خوشحالۍ وخته د ډېر زیات خوشحالي الحمدلله د باندې دا د برکت ده. وایي خبره د سرور اظهار پکې ښه خوشحالۍ اظهار او دا نه چې چراغان پکې او کومې پکې او بدعات پکې کې چې کوم سیر د الله او د رسول نه لري ثابت او دې پکې کې هغه ته بیا بدعات پکې کې. اکملتم بصفات الدین ابي کامل ہوا جو صحابہ اسرائیل بعض چاپ بعض ډېر زبردست سوال کړی، ډېر زبردست سوال کړی چې دین په دغه ورځ کامل شو په اعتبار د مؤمن به سره، دین کامل شو په اعتبار د چا سره؟ مؤمن به سره. چې کوم صحابه د دین مخکې وفات دي لکه حضرت حمزه په اول کې وفات دي، نو څه مطلب چې نامکمل دین کې دي؟ ماشاءالله ګورې سوال جواب دا چې د هغې په حق کې دین کامل و، هغې ته همدغه مؤمن به یو که نه یار د هغې په حق کې دین څه کامل و، هغې ته خو بل فریضه نه بنا دی. نو د هغې په حق کې دین چې کوم د دې نه مخکې وفات دي د هغې په حق کې دین کامل و، هغې ته الله دا نه شي ویلی چې تا حج ولې نه کړی، الله حج نازل کړی دا د الله رونی ولې نه وې نازلې رونی ولې تا نازلې کړی دی، نو د هغې په حق کې دین کامل ماشاءالله ښکلې تپوس دی. شخص مسلمان ہے پھر شخص مرتد ہو گیا پھر مسلمان ہو گیا کہ شخص کی بلوغ کیا جو پہلے اسلام میں دیکھے میں اختلاف تھا بعض حضرات بھی نے کہ روز کو راجع ہم داخل تھے راجع ہے سے مانا سے ہم داخل ہے اور بعض بنا کرنے کے اور بس کی تمام جو پاکستان سعودی عرب میں ہے کہ دیکھا اتنا مصاب کی خبریں کو عرب میں یہ وقت دیکھے وہ تفصیل ہے یہ جو ما کا ما عام ہے حدیث حکیم احسن تھا ما احسن تھا خیر میں دیکھتے ہیں تعارض مشتا الگ عموم دبال بخاری نے دوسرا جملہ کیوں نہ لایا اس کا جواب نہیں دیا امام ماشاءاللہ کل تپوس سے کرے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دویمہ جملہ ولرغنا من بعض حضرات میں بھی دا کہتے ہیں غلطی دا مقابل جواب لیکن امام بخاری دا حدیث رست روڑے دویمہ جملہ میں ذکر کرے دا حدیث امام بخاری رست روڑے دویمہ جملہ میں ذکر کرے دا موجه دا رجل دیلا او یا کاتب دیلا بس کله کله امام بخاری اختصار کوي بعض حضرات وی د اختصار په دې وجه وکړي چې دا دویمه جمله قواعد خلاف ماشاءالله یو جمله قواعد به موږ حدیث تابع کوو او حدیث پر قواعد تابع کوو ورکه قواعد پر حدیث نه واسو دا کرمانی کړي دا جواب دا معنا دی بس کله کله امام بخاری رحمۃ اللہ اختصار کوي دا استفاده د موږ جمله نه غلطو جمله به غیر خلاص شي دلته کې د جملې نه مناسب ترجمه الباب مستقبل کو بس تاسو راوړل اليوم آیا رسول الله مبارک میاشتې ژوندیو آیا د دې میاشتې متيقن دي کنه متيقن دي وای د سره نبی ورو کې وفات کړه د حج دا متيقن نه چې څنګه د یقین وینا د متيقن یو شاعر ذکر کوي زبر ذرا قرآن شاعر قرآن بیا ذرا شاعر لګړې دانه دانه وړي زړه دالي نه وړي لګ لګ عمل بھی نو رسو وتی مکه کی تاریخ اور وہ مدینہ منورہ کی تاریخ نہ وسی دي صاحب پڑھ لیا تاریخ نہیں سری بلکہ لگا تاریخ نہیں بلکہ سمے ہوئے دروازے شمیرا نو میاش نے مکہ کی دیر کرا دی مدینہ کی دیر کرا میاش نے مکہ کی دیر کم دیر کرا دی مدینہ کی 10 پیسہ کروا تو نہیں صاحب ہوگا نامه چې مکه کې داسې مکه کې ما وځو شمیره میا شروع دې شمیره ما ورته ته شمیره دا ورپسې اشاره ها باب الکا باب ما جاء ان مسحرت سے مرادن مولانا صاحب ثم مباحث میں لکھی ہوئی خارجی کو مباحث میں ذکر کړو کنه یو معنا نمس ہے دیم کیفیت تمس ہے چې ما په کوم کیفیت یې دوشي درې په سویو درې مداریو من أي موضع يبدأ تركب لنا مشهور كثيرين سأقولون من مسحة القفاوي لواء دست مسحة أو في اللم مقدار دا مسحة كل رأسته أقرب على أو كبازل سومي ويجو لك إنزام وصبا دو خبر نومي پاتی يودا چه مسحة دا رأس کے توحد أو تفرد دے أو كتسليس دے
لکه موږ په مخ باندې 3 ځله وباچو او مزمزه 3 ځله کوو نو آیا مسح د رأس په 3 ځله کوو او که یو ځل دې باب کې دا مسله معلومېږي او اومه مسله په بل باب کې راځي چې باب ما جاء انه لیاخذ الراس ایمان جدیدا چې سر نه د لاس په بدل کافي دي او که نه یو خبره دي دو خبرې پاتې دي باب ما جاء ان مسح الراس مع الصلاه له مرة یو کرت دی بدے کے اور کوٹ اختلاف دے مولانا منتقورا امام شافعی رحمت اللہ علیہ وی ولی پدی دا طول اتفاق دے چکہ یو کرت دے مسا اٹھا فرض ادا کی اختلاف و مسئولیت کے لئے پدی دا طول علماء اتفاق دے چکہ یو کرت دے مسا بسر اٹھا نکافی کی اختلاف بچا کے لئے و مسئولیت کے لئے تو امام شافعی سے کوئی بدرے دل مسا مسئول ندا اگر کو بعد راست اخلی تو لاس بلون کے ہے نو سر پر عیسیٰ بکیلے نو بیا بلون کے عباد وقتو بکیلے نو بیا بلون کے عباد وقتو بکیلے امام شافعی سے او ائمہ ثلاثہ امام ابو حنیفہ مالک و احمد اغیبنا و مسجد راس کے تفرد دے بس یہ اوزر کرے ولی امام ترمیدی دا شافعی مسلک دل در ائمہ ثلاثہ و سر لکلے امام ترمیدی شافعی رحمت اللہ علیہ مسلک کیا سر نکل دے منصر دے قول غیر مشہور دے دادا شافعی سے قول شاذ غیر مشہور شاذ اصل مسلک دے کتاب الام نووی کل نکل دے مضبوط کتاب شافعی سے کتاب الام دے نووی دے دونوں کے سمرسا محدثین دی اگی کل نکل دے شافعی سے دا مسلک دے قول غیر مشہور دے قول شاذ دے او قول مشہورہ سے مختابین قول دلے اگر تسلیس دے پا مسجد رأس کے بیو لاس نواری بیو لازکاف دبان دے رأس نائلے نو قصر والی کیلی نو بیو والا والی دا تلو کی نبیا پسر کیلی نو بیا لاس تلو کی نبسری کیلی دا اختلاف دا مظاہر بودے دلائی بوصلاشی اور پھر دری خبری مہمو قطعبہ ابن سید مغلانی تیر شویلے بکر ابن مظلم تیر شویلے سے خاتون ابن عجلان سوکتے محمد ابن عجلان مدنی صدوق محمد ابن عجلان مدنی صدوق صدوق تعلیل لا دے لفظ دے وما تاسو طویل ابن صدوق مطلبر تکرانی شی توصیف لفظ دے عن عبداللہ ابن محمد بن عبداللہ ارکا پیجندری ہونے کنا امام ترمیدی امام بخاری موتا مقارب الحدیث ہوئی امام ترمیدی موئی حجت بنی سما اسحاق پہ حجت دیسی بلکہ امام ترمیدی ہوئی کہ احمد بن اسحاق کان احمد بن اسحاق یحتجونا بحدیث عبداللہ ابن محمد ابن عقیل اور ماذا تقول تفصیل سے اللہ خبر کرے گا یہ ساری ضعیف تھے ماذا احمد بن حوالہ وجہ احمد متمنکر الحدیث ہوئی نسائی احمد یحیی ابن معین یحیی ابن سعید قطان فرعت ضعیف ہوئی زمان کے دام مدہ ضعیف راگی دی اگر جے علماء ہوتا تو طویل زمان بدا قانونیات ساتھ انشاءاللہ یہ بدا انصاف نکارنا یہ زمان پر مستدل کی راوی ضعیفی ہوں میں دیکھا زمان مذہب تا حدیث تابع کرنا حدیث میں مدد تابع کرنا تب زمان قانون کو ریخلت اور انشاءاللہ ہوتا ہے مسلک پر ہم دا چاہ تابع کرو دا حدیث پر ہم دا مسلک دا تابع کرو یہ راوی کے ضعیف دے اور دا شافعی پا مستدل کرے دا احمد مستدل کرے ہم بے اور کہ وہ ضعیفی اور دنون پا مدد کی دنور ملیار وقال کرو ان کی دیکھے گا باقی دنور ملیار کتیر شی بلا دنون دلیل لے ولے جدا راوی داری تائید دلیل کرا جدو ضعیف ہے تو جدامان پر دلیل کرا چھے کیا ضعیف دے گا نمون بابا کہہ رہے ہیں تمام ادا قانون انشاءاللہ ادا قانون زمین مستدل رائے موصلات ہو وہ ضعیف دے کا کہانی اب خلاصہ ان ربيع بن معاوية بن شبر معاوية بن عفراء داغا جردا ان هذا ربيع رأى في كل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يتوضا حكاية حال المنزل بريحة النبي عليه السلام وتسقط وقالت ربيع سوي مسح رأسه مسك في عمر وأكثر ومسح ما أقبل منه وما أدبر لا بدل من مسح رأسه هنا ومسح او مسح ربي عمر عليه السلام ما أقبل منه اغا حصہ جمعہ بدر سالنا او اغا حصہ ادبر جلوستوا والظاہر نسمع لگی کہ اقبال ادبار مح کی زمان کے جلوستوا وصود غیر حصہ سب بیجن ہے کہنا دعوہ کا وضمہ پمیز کی جزا کم دے دعوہ کا وضمہ پمیز کی تدیر اڑو کی نکو تھا
اړو کې د ګیري د حد نه پورته چې کوم دی سمې ورته مونږ وایو سودنه وأذنيه أو وكونه مسوك لا مرة واحدة يوكا أو مولانا كتبه مقتدر بيّن فرماية وقت دي شبري كي دودا نكردا أما جواب نتكرر جهما مرة تدي مرارين دي لا سي جدا كري ندي ويجي كلاس جدا نكي نسوج ولكا لفظ له كتا قلت قولا لفظ له يوم أصحابه أو كلاس جدا كتبا للاكل نبي أبا المسيح وشكم ذلك أقبل وقد برا غليلي بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى طفاه ثم ردهما إلى الذي بدأ منه أغطي مرارين مرتين خلاصة شهابا وصبرا شمانا سيو ومسحا وأذنه مرة واحدة حديث جامع تذكر دائما ثلاثة وثمان حديث دائما ثلاثة ومستقر بس خبر الله اس حدیث ضعیف دینے والے اس حدیث نے اس کو مسئلے معلوم نہیں ہے یا خدا ہدایت زندگی دا پیغمبر مبارک او دستا کہتے نہیں تو کہ یا خدا ہو سکتے یا عالم او دستا گوری پرمانشتا اگر کہ آغا زمانہ دا حجاب نماح کے بعد او کہ اس بھی خدا بلا روانی استاد او دستی او دامت پڑھائی او کہ منجیو گوری کیا دا کہ منی سے او دستا گورما جاتی مسکے کو جماعت کی رامون دے گور کسی کا سجدر کو کہ تو سب امانات کی نشتا تاپت شاہد کو نظر نہ گوری تاپت تعلق چلز دا کہی ويأسر مثلا تدون بنات کے وردان نشي او حتى جاء اقبلوا شاگردان تبعي كذلك او تسقوما او ما تقوه لا لم يورنك يا دي استنجاح نيجي استنجاح او بطلق لم يحطى اشبا اذا او تسقوما تقوه او يا تمسقوما تقوه جمسين يمسقوما ناقص جوڑانا کی گواری داتی معلوم اشبا يوصل مقصد ديكي او دا گناه يتيني او آغا يوصل يو تسكي يو عالي منسكي او ارتنكو لكسات تزاكي فرماني استداد معلوم اگر جلال حجاب ممكنه خبر آبا دویم بسیسا معلومت کو دویم دا پیغمبر مبارک مساحا نسو و مساحا ما اقبل ما ادبر معلومیگی چی دا محکی سے محکی مسا کرده او ما ادبر رسول که جمعیل جیوائی ما أقبل أحد محكرة حسدا ولا من قد مقدم مجمع ما أقبل تسمع وصف دماغ المجمع سنة وصف أخوات نام دماغ المجمع أو تقولون وصف دماغ المجمع هذا مسائل وباسا أو مرة واحدة دماغ المجمع يشكي في بندرات يوم مرة مسحة دريبا لتنانا إبراهيم مثلا مخالفة نشتا لكن أي جبلي يوم ولا مسألة معلوم مجمع ده اتصال لازم معلومي بمساحة ما أقبل وما أدبر وصدغيه وأذنيه جما يمي كلا جمهم فأغيو لندواني باند سر وغونا كريم كوغونا لأنه وبرا نشتوي نبيا بيسوي بيا بيو مساحة ما أقبل من وما أدبر وصدغيه ومساحة أذنيه إذا أذنين متصل ذكر أذنين متصل ذكر متصل dari اتصال نہ معلومے گی تو اگر سر بلند باندې د وګړو مسله کړی دا دا ورسره مسله کې نماز دی dari اتصال نہ معلومے گی مسحر سره و مسح ما اقبل من و ما ادبر وګړو ما ادبر نه په دې نه راځي ګر نه سودغې نه په دې نه راځي ګر نو ودونه یې څنګه راوځي نو دیو مسحالات دي وې په خبره فديمو أبي هم بيدي إذا ما أقبلها بارك بيوبرا الاشتشبيري نرسل سيدا سرد بارو مغربي نرسل غير بارو مغربي نقولنا مرة شركنا لما خلافنا وفي باب عن علي وجد طلحة بن مصرف ولقد تأتينا لعلي رواية كم زي كذي يوسف كان مرة الصبر كثيرا لعلي واحد الجديد لما جاء لعلي رواية الترمذي أو ابن ماجه دليل علي رواية الترمذي أو ابن ماجه أو جدة والحيف المصرفة ومستند احمد کے جدت والحا ابن مصرف ابن عمر نجد عمر ابن كعب
اگر صحابی مشهور نو سی ډیر مشهور نو ځکه ورته ذکر کا ما تاسو ته ویلو چې په فلباب کې د صحابو نومونه اخلي نو طلحه متابعي دي نو د عمر ابن كعب وکا سر پکارو لکه عمر وهغه ډیر مشهور نو ځکه وسره د مسیح ذکر کا ما ویلو چې کوم ځای کې صحابي ډیر مشهوري او دوی مشهور نو دوی ذکر کوي وسره طبعا وسیع مشهور مسیح ذکر کوي نو جد والحد والحد المصرف ډیر مشهور محدث دی ډیر مشهور هغه ذکر کا ابن عمر او دا مصارف د فلان عمر د فرحان نو اصل ربيع سنت صحابي عمر ابن كعب سمع عمر ابن كعب دا صحابي دی نو دا کوم ځای کې دا مسند احمد کې او وانا روایت کې دی حتى بلغ القفالا وربيت حتى بلغ القزالا یاد دي کنه چې پرونه کوم روایت ویلو یم ثورات حتى بلغ القزالا وما يليه من مقدم العنق وما يليه من مقدم العنق دا ارتا روایت دی لو کسی شبانا نفسه وقولا مسح مرة واحدة تلقي معلوم مشوع مسح دا صدغين معلوم مشوع شابسي او مسح دا صدغين دا سرسر لكوي نبي هو لنين او استيعابهم دي معلوم كلا كلا مصر امريكا استيعابهم سنن دي استيعاب سرو ماكي ورستو سنة مصر دي استيعاب سنن دي هم دي معلوم شو او سجري مسح دا قدونين مصابت اشوار قدونين انت معلوم اشوار بحر كيف دا خبر انت معلوم شوي او مخي مسا كول اغم ترين معلوم اشوار مخي مسا كول اغم ترين معلوم اشوار ذوق البصير كلام الرواية والدبيني قال بساء حديث الربيع حديث حسن صحيح کمال کے دیو طبیع حسن صحیح ہوئی حالانکہ ماں بھی کہتا تسامو دے منتے بڑھتی کرتا پلیسٹک دے کرتا ادھا پلیسٹک کی بس ممار نبیل کہتا ضعیف روایت دے عبداللہ بن محمد بن عقید وقدر من غیر وجہ منقول دے پڑے ہو سندونو من غیر وجہ واحد پیو سند پڑے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لأنه مصاب رأسی مرتان دے شہری پڑے دا ضعیف دے اور روایت پاکے بخاری کے بھی ومسلم کی دیوبندوں کتابوں کے والعمل على هذا عند اکثر العلم من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم عمل قریب پرند اکثر اہل علم اکثر اہل علم ضرور دی اصحاب النبی علیہ السلام دی ومن بعدهم کے تابعین او اتباع التابعین دی من بعدهم نزول مناسو بس صحابونا کہ اتباع التابعین او تابعین احناف الفقیری وبه يقول جعفر بن محمد امام جعفر صادق سے وتوہی يكم الشيعان وي بمدارة مذهب ثقة فقيه عابد إمام متحد بالفعل ثقة إمام فقيه سمي ثقة إمام فقيه ده إمام أبو حنيفة رحمة الله عليه شاگرد دے احادیث او فقہ ده امام ابو حنیفہ نے ذکر دی او تصوف امام صاحب دن ذکر دی دیر زیاد نیکو امام صاحب مجلس داتا اقبل شاگر دے او مجلس سبولا وقال ریگولر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مجلس داتا ہے جد مجلس کے مصاحبت داتا کھڑے جب درس کے بڑے خالق کی کنا یہ براتت امام صاحب نے حدیث ہو رہے دن اور یہ براتت امام ابو حنیفہ نے فقہ ذکر دے بولے دے اقبلہ ہوئے امام ابو حنیفہ دا استاد دے تماشا تاریخ کے اوپر فقہ مسائل احادیث امام صاحب نبی دی اور بیا فکر فارغ شو امام صاحب اقبل استنباط تسبیع بانکاو طرف مجلس داتا ناس تبعی بولا امام صاحب نوی لولا السنتان لحلق النعمان لولا السنتان وکالا زمان نوی اذا جعفر صادق صلوات دیر رسول اللہ مبارک مسیح لکھا پیغمبر علیہ السلام لحلق النعمان نو دا فقہ حدیث امام صاحب نے ذکر دی اور چھ بیا کلا یہ فارغ شو اور بیا تصوف لوی امام نے صحبہ سلور سلسلوں کے دیر آباد دے سلور سلسلے لوی امام دے امام ابو حنیفہ کو مستقل مجلس لیتا ابو بلا زمانہ اس استاد کے طرح جاگر مجلس لے دی ہاں وبی اقول جعفر بن محمد خیر طرح سے تاریخ بیرتے ہوئے امام جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی جعفر دفتان محمد دا محمد دفتان مصرے علی زین العابدین کی وطوئی دقا یو کس فکر ولا کی جب دے پاتے شکر
علي لا يوقف امام زين العابدين جو التديوي علي ابن حسين ابن علي جعفر دبلان محمد على جعفر الصادق جعفر دبلان مسلم محمد دبلان مسلم علي زين العابدين علي دبلان مسلم هذا حسين رضي الله تعالى عنه حسين بن حضرت علي كرم الله وجهه ذي ده وصدق شو علي جعفر شو ورسيله بخبر زوج نحكي شواب نو وبه يقول سوق جعفر ابن محمد وسفيان الثوري ابن مبارك عبد الله بن مبارك شافعي احمد مالك ابو حنيفه والروايه وما وجد الشافعي غير مشهور قول ذلك تصور نووي كتاب العمدة كتابنا پتہ بدلتا لگی ارادہ شاذ قول ہے ارادہ مشهور قول مرتان دے رأوا مسح الرأس مرة واحدة رؤيتنا رؤية قلبي مراد اعتقاد ذلك وذا شافعي سے دلیل سری عثمان روایت ابو داؤد کے تب وجابی لیا بنی ویدن سرے نوٹ کا ابو داؤد کی حضرت عثمان روایت تے خلیفۃ المسلمین اگے کسری وفيه لفظ لقوا وفيه بنيو لقوا اختصار وفيه اگے کسری اگے كذلك مسح رأسه ثلاثا الشافعي أصل مستدل عليه وفيه اختصار وفيه بين القوسين لقوا مسح رأسه ثلاثا لیکن ابو داؤد سلسلہ بھی مقبل ابو داؤد فیصلہ کرے قال ابو داؤد وأحاديث عثمان الصحاح وأحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة. تبتل إلى عثمان الصغر صحيح روايات دي أما مسح مرة واحدة أو دا يوم روايات دي ثلاثة دي نقولا جكم يوليك يوسيقى مخالفة دا أرجحنا نوكي دا سيقاقي تبزوايو جاتو دا ثلاثة جاتو أبو ذات نقول ببين وأحاديث عثمان الصحاح سمعوا وأحاديث عثمان الصحاح كلها تدل شو دلالة تقول کہ مسح الرأس مرة واحدة صرف ديوم کے ساتھ ثلاثة نام کا عثمان نے عبد عثمان بس علماء سے جواب دے یا خدا پیغمبر مبارک کا تسلیس کر دے بعد روایت جواب تسلیس ہو جائے یہ جواب داشو او یا دا مولانا صاحب کہ مبری نو گرو دا عثمان پر روایت کے مرتن وقت تسلیس اور اتنا زیاد روایت کی ہے کہ مرتن نے دا تسلیس والا شاذ شو اور محفوظ شو اور اشارہ محفوظ مقابل جراش مجرد علی اور کو محفوظ بل بم قیاس پر جبیرو کو پہلو تو کرا وجبیرو آتے یو کرتا ہے شافعی پر الہام وقفین یو کرتا ہے شافعی پر الہام دا مصحف و منصوحات و قیاس و منصولات بنا جاؤ او بلتا جدریز لمسح کے دا غسل شو کہ مسح دریز لکیسا چیز کرکوائے دا غسل شو کیا مسح و مسح فاتح نشوا دا عثمان روایت دا ابو داؤد دلیل شو و ابو داؤد قبلا دا عثمان نو روایت کے روڑی دی یعنی کہ مرتن واحدتان دے خلاص شوا وبه قال حدثنا محمد بن منصور ثقة قال سمعت سفيان بن عيينة ضرب امام ده حديث لي يقول سألت جعفر بن محمد جعفر بن محمد في وقت ديرشو ده غديك عبد الله بن محمد بن عقيل مشتاق اغلى مولد ده مسح الرأس وقول ده مفتوح لي ده جعفر متابعي ماذا جعفر بن محمد نورد ده مسح الرأس أيجزئ مرة فقال إي والله إي حرف إيجاب فمعنى ده نعم ده إي حرف إيجاب فمعنى جاري نعم لو ظلم كافي خلاص أشبه قبلا فما جاء أنه يأخذ لأسي ماء جريدا ألم لنا تكلشا وبه قال حدثنا علي بن خشب قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه غير فضل يديه قال أبو عيسى هذا حديث حسن
بیا حضرت ما جدیدہ وزا آخری مسئلہ دا مسئلہ سشوا اذا سر دفار بنیو برالے او کہ لا سنہ دی منزلی دی لا سنہ غبال الکافی دے مولانا سبزان کوئی ائمہ ثلاثہ پر ایمان دے سیوا زموننا ورد شافی سے بھی اوقام دری والا امامان بلکو دلتا ائمہ ثلاثہ سوائی اگر وہی اذا سر دفار ما فی جدید شرط دی سر دفار ما فی جدید سری شرط مانے بیٹا سارمان واضح کے رہے تصار آگے کے روانی جبریہ سے مگا بخبر پیش ہوئے تب اس مدارس کے حضور لمحوں کو شاکر دے لمحوں کو نظر جبری وائی الحاصل اگی سبری الہوایا اذا سر دمسح دفار مائی جدیدہ شرط دے سمجھتا کہ ناسونہ جملہ امدنی علی مسئلہ اللہ کردہ مسئلہ کافی کی اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وسلم او شرط نہیں کہ بلاس کے جملہ دوالے پاتے دے لاس دیوی دے جدوالی نباغی مسئلہ سر کولشی البت ماہی جدید سنت دی مسنون دی سنگا جو خبرہ لگا مسئلہ مذاہب لگ واپس گئے ونیز دا ایمو سلاساو دا سر دا مسئلہ بارا ماہی جدید شرط دی کناوی قدر آوانا غشتے لاسو کی جملونوالے پاتے تاملاتون ایمو کی دلی نباغی دا مسئلہ نکی بلکل صحیح کی گیا اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے فرمائی اذا لاس اغبل الکافی زبطا لاس دامدو مسا سبل کو جائے نشوا اغیب نشوا دیوی جائے نشوا اوپری منگا برد مستنو پائی مائی جدید نوی اوپر آغیشتر آدم پرین باندے مستنو دی وہی گئے بخوا زمتا خلق تک سیوالت تے خلق جلاس بھی دن اوپر آوائی ناسی لکھنا نو داسی ویس سانڈو نو بسال سانڈے سانڈے جبلی زلے سانڈے یہ سانڈے اوپر رکھے تو بیادہ میرا لے رہے سانڈل منڈل پہ گریش تھا بر اور بعد حضرات بھئی کوئی دی سانڈل اسے شیطانان پیدا کی دا غلط خبر سانڈل اسے شیطانان نے پیدا کی البت یہ حدیث کی براشی الا تتخذو ایدیکم مراوح الشیطان ملا سنہ سانڈل سے شیطان ہے نور تفصیل برست راضی خان تزمو عیان تھا رستو بکی حدیث مستقل نامان دے حضرت میمونی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تولیہ ورقا اور پیغمبر مبارک ماندر روان ہو وین کو زیادہ ہے رسول نے ساتھ ہے تو حالتا تفصیل کو گھر تشک بنا رہے ہیں اس راش مولانا سے اختلاف مذاہب بھی ہوئے اس پر دلائل ہوئے ترجیح نما ہوا ناجب رمک مقبل دری خبری بہو کما علی ابن حشرم مروزی سے خاتم مروزی او سے خاتم قال حدثنا عبداللہ ابن وحب قریشی دا اصل کی بصری دا نصابنا وہ بیا قریش اتارا لے دول جون دے پا قریش کو تیر کرے اور مولا ہو نا دیر و تمام مولا دا قریش دے وہ بیا بصری کا تلے دے بصر کے وفات شوے دے قریشیون مولا ہو قریشیون داقی مرتب ہو برائی وفید اکڑے بیا تلے بصری کا جون دا وفات جون کو بصر کیوں دکا بصریون متوائے مہجدہ یا سوکتے عمر بن حارث انصاری داداوی مولا دے محتاق علی ازاد کرے دے اور دادا مطالق حافظ سوئی ماشاءاللہ سقت فقیر عابد حافظ در المنزل سفر دے سقت فقیر مجتہد حافظ احادیث دوئی حافظ دے حافظ بتوئی اور عابد دیر عبادت کو دا سقت فقیر عابد حافظ اور بسیدہ عن حبان ابن واسع ابن حبان بن مخدر شوی سے قرے مخدر شوی حبان ابن واسع ترکیز پٹانا قرے سوک دے واسع ابن حبان ابن منقذ ابن عمر انسواری مشہور صحابی منقذ ابن عمر دارد ہوئے زبطہ ہوئے ماں اذا حبان دبلانم واسع حبانم تابعی واسعم تابعی نواسع دبلانم سرے یا حبان ابن منقذ دے حبان ابن منقذ ابن عمر انسواری حبانم تابعی اطلاع واسع نبی عن عبداللہ ابن زید علیکہ بلوستار تماویلو کی بموضوع کی عبداللہ ابن زید کی جکم یوم منادی ابن عاشم ماشاءاللہ اور جب بار کی ذکر شکم یوم منادی ابن
به ما شاء الله. فإنه عبد الله بن زيد رأى أولي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم توضأ فريحا يتمع دسكه وإنه مسحا عليه مسح رأسه سرح بماء وغير فضل يديه دلاسون فضلنا إلى وبه. فإذا دلاسون فضلنا إلى وبه نما يجلس شو كان غير دا صفات شو ما غير فضل يديه غير فضل يديه. إذا فضل يديننا إلى وبه يعني نبي حديث مصدق دائما ثلاثة ولا بارا دا غير بارا مصدق شو ومسائل ديننا برسا يودا پیغمبر دا وضو تکاتن رسول الله بارك وضو نخل قول أغبت رسول صدرين سلون دي مسألة الثابتة شو مسح رأسه أو ظاهر استيعاب ليه أرك استيعاب كم سنة ويلي مسح رأسه ظاهر استيعاب ليه بما إن غير فرد يديه بدل في مسألة معلومة شو بما يجري ليه دلاسون تفضل النبي أقول لكم حجت ليه من هو بما يجري سنة ديانا أغيبة الشرط ومن سنة بس بدل إلى عشر. قال أبي سعد هذا حديث حسن صحيح بالكل درسته وجد الحسن سعيد جمع بيه ورواه ابن لهيعة لا ضعيف راوي يا سولي عبد الله ابن لهيعة ضعيف راوي لا شك في ورعه غير متورع إنسان غير متقي وحاملك نقصان. عبد الله بن لهيعة متفق عليه ضعيف ولا تقص خبر ذلك لما ذهب دبر مؤيد وليس ضرورة ضعيف لو بالأساس بالكشف هذا ما مستدل والحديث ما هو مستدل على كونه مستدل هم مستدل حديث تابعه حديث ضعيف خلاص يا رواه ابن لهيعة او دي متفارقة ابن مرغري نشتا ابن مرغري نبي ما بيلو كلا كذا اغفل مرغري سقره ورواية صحيح مذكور شو بلشتابنا دي متفارقة دي رواه ابن لهيعة هذا الحديث لحبان ابن واسعنا لعمر بن حارس فزيمان يقول التسوق مولانا سيبا شابكنا لك يا سوق كبكنا لحبان شاكل سوقه عمر بن حارس أقد ما سلور لقب ميليو فقيه ثقة عابد حافظ وحافظ ابن حجر من تهذيب حوالي ذلك أو ده ضعيف ده أغم نقل إلى حبانا دي نقل إلى حبانا أغم عن أبيه دي مو يا نبيه أمو عبد الله بن زيد دي مو عبد الله بن زيد والفاظ مدلسو في نبي الإسلام وتوسطه وأنه تمسح رأسه بماء غبرا بما إن فأوغو غبرا شبا نبات شبه فضل يده من فضل يده جلك بيجي بما إن غبرا مانا سر بقيا فأوغو شباقيو فضل يده زمان على وكلا من فضل يده تجاه مستدل نمو دي إمام أبو حنيفة وما هو إذا ظريف ده وصراحة كان ابن الحسني مقابل سوق دے عمر ابن یا خدا علمان تعالی اپنے سوق دے ضعیف دے مقابل سوق دے اگر سے قلے کہ ضعیف مخالفت سے قلوں کی فبتل کی ضعیف اغیت منکر ویما او دا سقا کی تسویما معروف ویما نو دا منکر او دا معروف ومیتلی کے مقابل راشی نو معروف بتلیه ملابی اگر جدا ما مستدل منکر لیا اگر عمر بن حارس بن حبان نقل گئی حبان نقلان مبدائی عبد الله بن زید او دلتك ابن لهيعة نقل الى حبان او حبان نقلان مبدائی عبد الله بن زید واغا ثقة فقير عابد حافظ او دا ضعیف راوی دی ضعیف او مدد کی مخالفته اغوی دا او فنویه او دی بما ان غبر من فضل یده من فکر مقدر کا اغو پچه دا فضل یده من باقی باتی یعنی بدلو ما جدید نری ہمشتے نو دا ضعیف مخالفت سے کنا کئی نو دا روایت منکر فا معروف اغلب ترجیح ملاوی و دا بما ان غبر فضل یده غبر من فضل یده ملشی او بما بدأت كده ورواية عمر بن الحارث على حبان الصح وليه أغسقه لأنه قد روى نور وليه ومنقول
فڑیرو سنتونو دا حدیث عبداللہ ابن زید او دا نورنا جواد عبداللہ ابن زید نا دا ډیرو صحابو دا نورنا منقول دی کہ نبی علیہ السلام اخذر رسیمانا جلیلا بیولا سیدے مولانا نو دا حدیثو وجی شوی یو عمر ابن حارس دا ابن عمر المضبوط تے یو دا چاہتا فڑیرو اسانید دا عبداللہ ابن زید نا منقول دی او درین دا چاہتا عبداللہ ابن زید نا دا نور صحابو نا منقول دی تو وجی شوی لکا درین شوی کمی کمی یو دا ابن لہیعہ دی اغا عمر ابن حارس دوی بسوی اغا حدیث عبداللہ ابن زید نا مشہور دی دیرو سنتون سر دی او درین دا نور صحابو ثابت دی لیکن مولانا زمان رجیل بولے کہ خبر آسان نشی کرنا مقصر ابو داود کی دا ربیع روایت دی عمل گد دی دا کمزور دی و مقصر ابو داود کی دا چار روایت دی مولانا سیبا دا ربیع دا غی الفاظ ہوایا عمل گد دی انہو علیہ السلام مسحا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح کرد برأسی من فضل ما امکان فی یدی انہو علیہ السلام مسح برأسی من فضل ما امکان فی یدی قرآن مسجد دے وسط لیکن لہیعہ والا کمزور دے اغا مسجد دے کہ انہو علیہ السلام مسحا کہ پیغمبر مبارک مسحا اکرا انہو مسحا بفضل ماء کان فی یدی انہو علیہ السلام مسحا بفضل ماء فدیکیوگو کان فی یدی نظر و تطبیق دا روایت ہوگا جب آغا محمول کا فبایت جواز نظر و بیع لیکن لہیعہ نا ابا محمول کا بیان دا جواب تجایت دی کبا فضل کئی اولا کے نور کم روایات دی اگریر دی کہ نوی راکش دی تب محمول کا مصنوریت باندے تو تطبیق دا روایت کا بناشی او کتب احدا روایت دی دیسی اختیار ثابت ہوما تو کاکا جی در ربیع روایت سر سے در ربیع روایت سر سے کیا باقی بعد عمل ترکی تو در ربیع روایت کا محمول کا بیان دا جواب تکا پیغمبر مبارک کلا کرے او عمل کرے دے دیکھئے کرے دے اشارت جواز کرے اور جائے معمول اکثری دے بے صحابہ نقل گئی بمصنوعیت و معمول جس طرح متطبیق دا روایات ہوگا خلاصہ جو خبرہ ضرور در مسئل جو زوئی والعمل والا هذا عند اکثر اہل العلم اکثر علماء رأو بھی اعتقاد کری ان یاخذ برأسی ماء یدیدنا ضرور در مسئل شاہ بسم الله الرحمن الرحيم باب مسح الزين ظاهره وباطنه وعليكم السلام